پاکستان چې کله د انډیا رافیل جهاز راغورځول دی، اصل کې راغورځول انډیا لده، خو دا رافیل جهاز چې کوم دی دا د فرانس کمپنۍ جوړ کړی دی، دا فرانس کمپنی ده. رافیل جهاز چې کوم دی فرانس کې تیار شوی دی، خو دا ته انډیا په 2021 کې ایستلی و چې اوس ولې د پاکستان ایر فورس راغورځولو نه پس دغه شیرز کې اچھا خاصه کمی راغلی دی. او انډونیشیا چې دغه رافیل تیارې فرانس سره ډیل روانو، اوس دغه ډیل چې کوم دی په دغه ډیل باندې سوالات اوچت کړي دي. د انډونیشیا عوام هم خپل حکومت ته ویلي چې رافیل به نه اخلي، ځکه رافیل چې کوم دی دا یو ناکامه جهاز دی او دا د پاکستان ایر فورس الریډي انډیا ته راغورځولی دی. نو د رافیل ډیر ښه بزنس روانو، رافیل شیرز چې کوم ډیر په بره باندې روانو، ځکه د فرانس دغه کمپنۍ دا دعوه کوله چې رافیل یو داسې جهاز دی چې دی هیڅ کله هم نه راغورځېږي، دی که داسې ټیکنالوژي ده چې دی هیڅ کله هم مطلب نقصان نشي ورکولی یو ملک له. خو چې کله نه رافیل د پاکستان ایر فورس راغورځولی دی، نو هغې نه پس د فرانس د کمپنۍ شیرز 40% راښکته شوي دي، 40% ډاون شوي دي. اوس دې حوالې سره انډونیشیا د رافیل جهاز ډیل باندې سوالات شروع کړي دي. انډونیشیا رافیل سره $8.1 بلین ډیل کړی جی، $8.1 بلین چې کوم ډیل و، په دې کې د $8.1 بلین به رافیل جهازونه د فرانس نه انډونیشیا ته تلل. چې اوس انډونیشیا دغه ډیل باندې سوالات اوچت کړي دي، مطلب اوس یې په زړه نه دی، مطلب پهلې ورسره ډیل ډن کړی چې موږ له به دومره رافیل جهازونه په 8.1 بلین څونه جهازونه کېږي دا موږ ته رارسې، فرانس ته ویلي. خو چې کله نه دغه جهاز انډیا راغورځولی دی، د پاکستان ایر فورس انډیا ته راغورځولی دی، نو اوس په دغه ډیل باندې هم انډونیشیا سوالات اوچت کړي دي. او انډونیشیا چې کوم حکومت ته وایي چې زموږ عوام په رافیل ایشتو باندې خوشاله نه دي او زموږ عوام موږ مجبوره کوي چې موږ چاینا سره اوس ډیل وکړو، ځکه د پاکستان چې کوم دغه PAF پاکستان ایر فورس چې کومه کاروي په دغه جنگ کې د انډیا خلاف کړی و، نو هغې کې ډېر جنگي ساز و سامان میزایل شو یا جهاز چې کوم جنگي جهاز و، یو خو JF-17 تندر او بل چې کوم دی سره جهاز و پاکستان سره، نو هغه د چاینا او میزایل پکې هم د چاینا استعمال شوي دي. نو اوس د انډونیشیا حکومت وایي چې زموږ عوام وایي چې موږ ډیل د فرانس نه کټ کو، د رافیل جهاز نه ډیل کټ کو، موږ چاینا سره ډیل وکړو. چاینا چې کم مارکیټ ویلیو د هغې د جهازونو، د هغې د راکټ وغیره، د هغې د میزایل وغیره، نو هغه مارکیټ ویلیو ډېره زیاته سیوا شوې ده چې کله د پاکستان ایر فورس په خپل جنگ کې د چاینا سامان استعمال کړی دی او انډیا له په شکست ورکړی دی، نو هغې نه پس د چاینا د جنگي ساز و سامان، د جنگي اسلحې، چاینا چې کومه اسلحه جوړوي، میزایل، ګرنیټ، بم وغیره یا جنگي جهاز، نو د هغې مارکیټ ویلیو سیوا شوې ده. او رافیل غریبي چې کوم دی د فرانس کمپنی چې کومه ده هغه شیرز 40% ډاون شوي دي د دغه جنگ نه پس. نو انډیا ته فرانس ډیر زیات غوسه دی، سپیشلی د رافیل چې کومه کمپنی ده هغې ول ډیر زیات غوسه دی چې د ستاسو په وجه باندې موږ تبعي طرف ته روان یو جي، د رافیل چې کوم ډیمانډ هغه کم شوی دی. نو په دې ویډیو کې دا د انډونیشیا حوالې سره اپډیټ سوچ تاسو سره مې شریکول. د ویډیو کتلو زیاته مننه، والسلام.